بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله القرآن وقام به آناء الليل وآناء النهار ومات على الطاعة بعثه الله مع السفرة الكرام والحكم. رواه الدارمي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منت منه کی خدمت سلطان ہمی کنم، منت ازو شناس کے بخدمت گزاشتت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز علماء کرام، دین باندې مینو مسلمانانو ورونو، کافی وقت نه تاسو انتظار کې ناسیه. علماء حضرات تاسو ته بیان کوي، ناتخوانان شعراء حضرات د الله ښکلي صفات او د نبی کریم علیه الصلاة والسلام ښایسته صفتونو د نظم په ژبه تاسو ته وړاندې کوي. الہ العالمین زموږ ستاسو دا ناستا ویل اورېدل په خپل احسان زموږ نه قبول کړي او د آخرت په عظیمه خزانو کې الله جمع کړي. کم معهد العلوم الاسلامیه چې محنت کړی دی او زموږ محترم ورور عالم دین مولانا قاری ابرار صاحب ستاسو سره ستاسو د بچو سره دینی محبت او مینه ساتلې ده. هغوی او د هغوی معاونین ملګري د هغه محبت په تقاضا یې ستاسو بچو ته یو ښایسته زیور د حفظ او د ناظرې ور په غاړه کو. الله دې د هغوی دا محنت او مجاهده په خپل دربار قبول کړي. مزید الله پاک د هغوی په علم او عمل کې اضافه وفرمایي. عزتمندو حضراتو، د الله جل جلاله د اسلام یو منتخب دین دی. قرآن مقدسه د الله جل جلاله پاک او مقدس نازل شوی کتاب دی. د الله جل جلاله خپل علمی او حکمتی فیصله ده چې تا قیام قیامت د الله په علم کې دي چې کله قیامت راولي.
تر هغه پورې الله د خپل کتاب د خپل دین اسلام دا به ساتنه او بقا کوي. خوش نصیب او خوش قسمت هغه خلک وي چې په دې موقع باندې د چا نه خدمت واغستلی شي. الله د خپل دین حفاظت کوي، الله د خپل کتاب حفاظت کوي، خو د خپل دین او د خپل کتاب حفاظت په داسې شکل نه کوي چې په المارو صندوقانو کې بند شي، چېرته په کمره کې او بلډینګ کې بند شي. الله د خپل کتاب حفاظت په عمدې شکل کوي څنګه چې ستاسو دا بچي ګورئ او مخې ته ناست. د خپل کتاب د حفاظت دپاره الله ماشومان نوجوانان داسې پیدا کی چې دا کتاب د هغې په سینه کې ځای کې ویونکی وګرځوي. الله انسانان پیدا کی او د خپل کتاب حافظ وګرځوي. الله داسې انسانان پیدا کی د خپل کتاب فقیه او عالم وګرځوي. الله داسې انسانان پیدا کی د خپل کتاب مفسر او شارح او د هغې مبین وګرځوي. د انسانانو نه الله دا خدمات اخلي. په دې موقع باندې خوشحاله شو د چا بچی د الله د کتاب ویونکی دی، د چا بچی د الله د کتاب حافظ دی، د چا وراره دی، د چا خوریی، د چا بل رشتې دار دی. په دې خوشحاله شه چې الله دا خدمت دی زما د دې کشر نه واغستو او دا نسبت دی ما ته را نصیب کو چې زه دې د حافظ پلار جوړ کړم، د حافظ ماما دې جوړ کړم، د حافظ تره دې جوړ کړم، د حافظ بل ورور او رشتې دار دې جوړ کړم. ورنه الله دا خدمت د هر انسان نه اخیستی شي. لوی سعادت د داسې انسانانو دپاره. په مخ د ځمکه عمده قیمتي بچي دي، عمده قدرمن بچي دي چې الله ته ګران دي. مونږ تاسو ته خدای بچي ښکاري نه، بس دا جومات دی. زمونږ محترم ورور وی چې هغه جومات هم د پاسه پې اوبه ودرېږي. زمونږ علما محنتیانې لګې کوشش کوي په زوره بچي راولي، راشه سبق ووایه، راشه دا وکړه، راشه دا وکړه. نو ظاهر ما او تا ته دا بچي څه دومره قدرمن نه ښکاري. کله جومات ته راشو ماشومان په دې جومات کې منډې وهي، په سب کې بې ځای ودرېږي، نو هر یوه ته قاري اوزه د جومات نه، هر یوه ته قاریږو، سب دې وران که خبرې دې وکړې، دا دې وکړه، هغه دې وکړه. لیکن د الله جل جلاله په نیز ګران او قدرمن بچي عمده دي. الله جل جلاله په نیز باندې د دې خزراتو چې کوم دی سوال او د دوی منت قبول دی. د هندوستان یو بزرگ تیر شوی دی، خواجه صاحب، خواجه باقی بالله صاحب ورته وایي نیک بزرگ انسان دی. یو ځل یو صاحب راغی بل نه تپوس کوي دا عالم او دا سړی څوک دی، نه هغه ول صفت وکړو ته نه پېژنې دا خواجه باقی بالله صاحب دی، دا ډېر بزرگ عالم دی، ډېر ښه سړی دی، نیک سړی دی. هغه شاګرد او مرید د دې صاحب صفت ذکر کو، د هغه صفت واورېده خو ده خو ورته نه ویلي چې زما صفت دې وکړی شي. او د الله جل جلاله دربار داسې دی چې د چا صفتونه او د چا تکبر او چتوالی الله نه مني. تقریر بخاری کې حضرت شیخ زکریا رحمه الله یو ځای کې ذکر کړي دي، وی د الله دربار او دا دربار عالیه داسې دی چې هلته همه انکساري وي، هلته همه عاجزي وي، هلته همه تواضع، دا الله قبلوي. خو د الله دربار داسې دی چې په دې کې اوچت سرونه، تکبر او لویانې الله پاک داسې نه قبلوي. د دې عالم صفت وشو نو ده ورته نه ویلي، خو د الله دام خوښ نه شول چې ستا صفت ستا په مخ کې ولې کېدو. عالمان نیکان حضرات په دوی د الله انوار وریږي، د الله د کتاب درس وي، د نبی کریم علیه السلام د احادیثو درس وي، په دوی باندې فیوزات او انوار وریږي. د هغه انوارو شوق او محبت دی
چې دوی د الله په دې کتاب لوستلو کې داسې مستغرق وي چې څوک په یو رکعت کې غون قرآن مقدسه ختمي او څوک په 2 رکعته کې غون قرآن مقدسه ختمي د هغه انواراتو تماشه کوي هغه فیوزاتو تماشې کوي. تمیم داری رضی الله تعالی عنه حرم شریف تراله او په یو رکعت کې تمام قرآن مقدسه ختم کو. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په 2 رکعت کې غون قرآن مقدسه ختم کو. حضرت عثمان ذی-النورین رضی الله تعالی عنه په 2 رکعت کې غون قرآن مقدسه ختم کو. مقدمه شامی ذکر کوي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راله د بیت الله شریف دربانچی ته وی د الله د کور دروازه را ته کولاو کزه یو 2 رکعات منځ وکړم. د بیت الله دروازه کولاو شولا. تاریخ د بغداد ذکر کړي دنه بیت الله کې 4 کسانو قرآن شریفونه ختم کړي. یو بدوی کې امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم رحمه الله دے دنه 2 رکعات نفل نیت وتړو. یو رکعت کې 15 صفاری یو پر بل رکعت کې 15 صفاری وې په 2 رکعت کې غون قرآن مقدسه ختم کو. بیا لاس چوت رب پیجنم دې ډېر عظیم ذات ستا عظمت پیجنم ستا لوی پیجنم ستا شان پیجنم خو رب چې څومره ستا عظمت او شان دې هغه شان دې نعمان ابن ثابت بندگی او عبادت ونه کړ. مقدمه د شامی ذکر کړی دی د بیت الله شریف د ګوډ نه आवाज راغی نعمان ابن ثابت څنګه چې ما پیژنې هغه شان دې زما عبادت او بندگی وکړه. هغه امام اعظم او امام ابو حنیفه رحمه الله چې د الله پاک څنګه بندگی کوله هغه حضرات چې بد شپې الله ته ولاړو نو داسې جړاګانې به کولې چې گاونډیانو به په هغې باندې شفقت او رحم رالی د کور کسان په هغې باندې شفقت او رحم راشي چې دا څومره جړاګانې کوي الله ته. نو دا حضرات چې په رکعت کې او په 2 رکعته کې دا غون قرآن مقدسه ختموي د الله هغه انوار او فیوزات او رحمتونه دوی محسوسوي. واجب قبل الله صاحب د شپې الله ته عبادت ولاړ دی هغه انوار او هغه فیوزات نه محسوسیږي چې کم په خوا معلومېدل. الله جل جلاله ته به جړل ربا مخکې چې به ما عبادت کو کم انوارات اوریدل هغه انوارات نه محسوسیږي هغه فیوزات او هغه لطایف نه معلومیږي هغه کیفیت او حالت بیا زما شروع کی موت دې شوق نه خبرې. احادیثو کې راځي او صحابي دی عمران ابن حسین رضی الله تعالی صحابي دی هغه فرمایي چې ما د فرشتو سلام به اور د فرشتي ورته سلام کو السلام علیکم. وی بیا داسې وشول چې زه بیمار وم نو ما ځان له داغ ولګو داغ لګولو سره چې کم دی د فرشتي هغه سلام بیا ما نه اورېده بیا مې هغه پرېښودل دغه علاج داغ لګول خپل احادیثو کې یا داغ لګول جایز دي که ناجایز دي روایت متضاد راغلی نو چې هغه مې پرېښودل بیا مې د فرشتو سلام اورېده. انسانان ظاهري انسانان وي خو د عقیده او د عمل په بنیاد باندې داسې کمال مرتبې ته ورسیږي هغه فرشته صفت جوړ شي فرشتې ورته سلام کوي. انبیاء علیهم السلام ظاهري انسانان وي بشر وي لیکن انبیاء علیهم السلام د فرشتو نه اوچت وي. زموږ د عقایدو مسله ده انبیاء علیهم السلام د مقربو فرشتو نه اوچت وي د جبریل او د میکائیل نه اوچت وي د انبیاء داسې مراتب وي سره د دې نه چې انسانان دي خو الله داسې کمالات ورته نصیب کړي وي. انسانان خپلو اعمالو سره مجاهدو سره داسې کمالات ته ورسیږي ما ته د هغه ذوق او شوق نه خو خبر نه وي. خواجه صاحب به جړل څه وخت پس الله ورته په خوب کې وښول خواجه صاحب ته لاړ شه ستا خوا ته نږدې یو مدرسه ده هغه مدرسه کې ماشومان سبقونه وایي ماشومان را رواني چا الفبا په ترخ کې نیولي چا ډومبې پاره په ترخ کې نیولي چا قرآن مقدسه په څنګ کې نیولې را روان دی جومات ته او مدرسې ته زما د کتاب د زده کړې دپاره ما ته په مخ د ځمکه محبوب بچیان او انسانان دغه بچي دي
لاړ شو دا را جمع که ورته وایي چې ما ته دعا وکړي چې دا بچي ته دعا وکړي هغه فیوزات به تاله بیا درکړو. اوس مو خبره کوله چې مخامخ د چا صفت نه خو زمونږ محتمیم صاحب نور الله مرقده د شیرګل الله بل شانتي انسان پیدا کړی. زمونږ پخوانی صدر مدرس او مفتی د مدرسې مولانا تاجدري صاحب نور الله مرقده فرمایل حرم شریف کې اعتکاف کو محتمیم صاحب او دوی اعتکاف مو کو نو بیا مو طواف کو. منو په دې طواف کې محتمیم صاحب ما ته وی مفتی صاحب په دې بیت الله شریف د پاسه سباران نه وړي نو ما چې وکتل ما ورته چې څه وایم ما ته خو نه ښکاري خو وړه کې مو دا وی چې ما ته خو نه ښکاري او تاسو ته خو به ښکاري خو ما ته نه ښکاري. بعید نه چې دا هغه انوارات وریږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی بیت الله شریف باندې شپږ شلې انوارات وریږي چې کوم انسانان طواف کوي شپېته هغوی ته میلاویږي. چې کوم انسانان نفل کوي عبادت کوي تلاوت کوي سبل عبادت کې مشغول دی او طواف نه کوي 40 هغوی ته میلاویږي. او چې دا کوم اسم نه کوي همدقه سې ناس او د الله کور ته ګوري نو الله شل دوی ته ورکوي. نو وی ته به ایله خو ما ته نه ښکاري نو بعیده نه وه چې هغه انوارات الله هغوی ته ښکاره کول. دغه انواراتو لپاره خواجه صاحب دا محنت کو سهار مدرسې ته راغلی